نو 90 دین دوا وشوله چې زه به چینج روانه په 90 دین کې دا شیونه ماته یاد دي چې چینی 5000 ته لاړه وړي 9000 ته ورسېد او اټه 16-1700 ته ورسېد دا 20 کېجي دا دې ته ورسېد که قرضه شوې ده خو دا شیونه پکې شوي دي دا ټوله قرضه ته راجمع کړه بیا به د 3.5 سال کې چې کومه قرضه شوې ده زیاته کړې بیا دې کې ته یو شی وښیه چې ته ایجوکیشن کې ته وښیه صحت کې وښیه یو مکمې کې وښیه چې هغې کې ترقه شوي چې ته یو تجربه دې وښیي چې په دې ټیم کې تجربه شوي معاشیت لپاره بیا بل څه شی کړو ده چرګې وساتو انډو باندې د پاکستان معاشیت ټیکېږي بیا چې په چرګو ونه شوي چې بیا به اوس زه تاسو ته یو کټي در کوم وساتو د وزیر اعظم دا ویژن وي دا سوچ وي ملک ته دا ورکوي کوم چې کوم ظلم دی مو د دې کوهاټ سره منتخب نمایندګانو کړی ده چې کوم تیر شوي د 10 سال نه په دې کوهاټ مسلط دي دوره ظلم به د 70 سال کې چا نه وي کړی ده بس لږ لاړ شه ته هسپتال حالات وګوره ته د یو هسپتال د منهدم کړلو او د هغې کې یو ایټه اوس بیا ونه لګېدله مغسې په هغې حالات اصل شی دا عوام ته روزګار ورکول دي دا کوم نن چې ریلټي میلویږي دا ګیس ته ټوله پاکستان ته سپلای کېږي دې والا مهدي چې چا کړي دي دا د امامي په دور کې شوي دي بریني دنیا راوغوښته دا وسایل یې ته مخته کړلو اکرم خان دراني دا نن چې کوم دا وسایل دي دا ګیس والا او تیلو والا چې کوم کویان دي دا د هغه په دور کې شوي دي سیټګوار تاسې ګورو بلاوس خدمت کوي 10 ساله ناست هغه په خپل دفتر کې ناته سبعینه مخامخ خپلو بچو ته چې عوام ته وخت ورکوي نو عوام دپاره چې څوک انتخاب غواړي ا د جویایي والا ورکړي او سیټ ورکړي بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. قدرمنو سعید ورکزی یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم. په دا وخت را سره په خوا کې موجود د کوهاټ میئر کاری شیرزمان چې د هیڅ قسمه تعارف محتاج نه دی. تاسو ټول ښه پېژنئ په خپلو خدماتو باندې. د سره به نن خبرې اترې کومه د مهنګایۍ په صورتحال باندې چې وطن کې مهنګایي شته که نه، مهنګایي کوم صورتحال ته لاړه، کوم ځای ته لاړه، مهنګایي کوم ځای سره خبرې کوي، څه صورتحال دی. ستاسو خبرې اترې شریکوم د کاري شیرزمان سره او زه دا توقع دا امید لرم چې موږ به کوشش کوو چې څومره په وړو الفاظو کې تاسو ته جواب درکړو، څومره په وړو الفاظو کې تاسو ته دا مسله رامخې ته کړو. خپل کمنټس چې هغه تاسو خپل رایې موږ سره شریکه کړئ نو هغه به کاري صاحب نه هم کوشش کوم، درخواست به کوم، زه به خپل هم کوشش کوم چې په وړو الفاظو کې شریک کړو. کاري صاحب ټول ناول خو ډېره زیاته مهرباني او مننه کوم د وخت راکولو. شکریه، ډېره مننه، تاسو شکریه ده کوم راغللی او موبایل اواز به چې ته ورسېږي. مهرباني دا راته ووایه کاري صاحب چې په وطن کې مهنګایي شته که نه؟ مهنګي خو شته چې شته، د نه څوک انکار کولی شي. کوم صورتحال ته کوم ځای ته لاړه مهنګایي؟ نو آخري حد ته لاړه ده. آخري حد آخري حد ته لاړه چې دا راته ووایه چې مهنګایۍ خلاف یو حکومت چې کله په اقتدار کې څوک وي د هغې خلاف چې کوم نورې پارټیانې وي هغه احتجاج کوي یا یو څه بل څه د غریب سړي حقوقو ته آواز اوچتوي. سیم لایک زه به دا ووایم څه وخت مخکې د پی ټي آی حکومت د شپې په ناوخت ټایم کې تاسو راوتلي وی، ګوهر صاحب هم تاسو سره و په هغه وخت کې، هایوې چوک بند کړی و، داسې روډونه بند وو، څه احتجاجونه د عوامو حقوق دپاره، خپل څه ذاتي مفادات خو نه وو، تاسو هم د عوامو حقوق غوښتلی و په هغه وخت باندې. نن سبا مهنګایي تر دې حده راورسېدله چې تاسو خپلې وینا تر مخه چې آخري حد ته لاړه. څه وجوهات، څه اقدامات، څه سټپ هم اخیستی د عوام دپاره که نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل دی بیا شکریه ده کوم چې راغلی مو ول اواز رسوي. اصل ماهر معیشت مو یو نه چې ټول معیشت باندې مو مکمل تاسو ته بریفینګ درکړو. کوم حالات مو ګورو، مو مخې ته تېر شولو، په هغې باندې زه یو 3-4 منټ خبره وکړم. ټولو نه اول خبره په دې ملک باندې نقصان وشو. مهنګي کله نه ده، دا به زه تا نه تپوس وکړم. 2018 نه مخکې مهنګي نه وه. زه به د مختصر شیونه درته وښیم چې ما ته کوم یاد دي. 2300 کې موږ ته سوله کېږي، هغه غړي چې کوم دي عاملوي الیکشن چې نه و شوی دې نه مخکې 2400 کې موږ ته چیني وملوي 680 روپۍ کې موږ ته فین اټه ملوي. داسې دا وړه وړه شیونه دا خو اوس به دې ته څه فکر ښایي ټیم به خلي دا دال چیني وغیره وغیره که نه. دا د سټیج کې ولاړو، یکدم حکومت چینج شولو. 2018 الیکشن وشولو 25 جولای باندې ماشي
نو 90 دین دوا وشوله چې زه به چینج روانه په 90 دین کې دا شیونه ماته یاد دي چې چینی 5000 ته لاړه وړي 9000 ته ورسېدو او اټه 1600 ته ورسېدو دا 20 کېجي دا دې ته ورسېدو دا چې وشوه د ملک باندې یوه تجربه وشوه مو یو سیاسي ملک ته ډېر لوی ملک ته او دې ته د سیاسي ماهرینو ضرورت وي د سیاسي ماهرینو دا معاشیت نیولی او دا په ده سټیج ته نه رسېدل خو جي مهنګایي چې د آخري حد ته رسېدلې ده دا خو جي د 3.5 سال چې کوم تجربه په دې ملک باندې وشوله که 3.5 سال د ملک جنګ کړی وای که نه دومره نقصان به نه وای رسېدلی لکه د پی ټي آی حکومت عمران خان صاحب ورسولو تاسې هغه د 90 دین تپوس ولې نه کوو بیا د شپږو میاشتو ولې نه کوو د هغې وله هغه دعوې چې ته لاړلې چې زه به معاشیت ټیکوم ما زه به قرضې نه کوم دلته کې بریزګرونه وي بریزګري سوره جوړه کړله مهنګایي به نه وي مهنګایي سوره جوړه کړله اوس تا وې سر دویم سوال دا وکړلو چېرې تاسې روډ بند کړی و او روډ ته راوتي یو احتجاجونه مو کول یقینا مو یوه ورځې روډ نه ده بند کړی مو دا چې کله نه مسلط شولو د اواز مو ولګولو د مسلط کېدو نه مخکې د اواز مو لګولی دا مو ته خپل قیادت دا ویلي دي ان ریکارډ باندې اوس تا ده دغه انټرویو موجوده ده د مولانا فضل الرحمن صاحب والا چې که دا ته حکومت یو انکر ده هغه وینه تپوس کوي چې که دته حکومت میلاو شو نو بیا به څه کوو د پاکستان به بیړه غر کوي پاکستان بیړه غر کنه کومه اداره ده ته وګوره دا د یوه خبره مو د جهد شروع کړی چې دا سړی څوره پاتې کېږي دوره به نقصان کېږي خو تاسې د مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب والا هغه ویډیو روبسو چې هغه دا خبره کوله چې دا ملک په دا حد ته ورسېږي چې دا به څوک خلي نه وي وزیر اعظم به دې ته تیار نه وي چې دا سوال نن دا ملک اخیستل دا یو چیلنج ده یو امتحان ده دا اخیستل دا او دې لرې کول چې څوره مخکې لرې شوی نقصان به کم دوره څوره دا چې پاتې کېدلی د دې والا نقصان زیات وي سره زه به زه ته یوه خبره بله وکړم دغونې تاسې میډیا والا خاص کر کې نوجوان طبقه لږ په دې سوچوږي چې دا ملک ته قرضې کړي دي قرضداره شوی ده خو دا ملک جوړ شوی ده ګوره دې ملک کې اټم بم جوړ شوی ده که نه ده جوړ شوی دې ملک کې موټروي جوړې شوي دي په دې ملک کې هسپتالونه جوړ شوي دي په دې ملک کې ایرپورټونه جوړ شوي دي په دې ملک کې اصلي ټیکنالوژي دا جوړه شوې ده که قرضه شوې ده خو دا شیونه پکې شوي دي دا ټوله قرضه ته راجمع کړه بیا به د 3.5 سال کې چې کومه قرضه شوې ده زیاته کړې بیا دې کې ته یو شی وښیه چې ته ایجوکیشن کې ته وښیه صحت کې وښیه یو مکمې کې وښیه چې هغې کې ترقه شوي چې ته یو تجربه دې وښیي چې په دې ټیم کې تجربه شوي او دویمه خبره دا ده چې اوس دا حکومت ختم شو بیا د دې مهنګایۍ د کمېدو دپاره معاشیت ټیکېدو دپاره څه هلې ځلې کړي څه یې کړي دي مستقبل دپاره څه منصوبه بندي ورکړې ده دا چې کله مسلط شولو د پیله بیان د وزیر اعظم دا بیان وي چې ته لیټرین وي پیلټ وي هغه ګندا وي ما نبار په لګېدلی وي کوم لیټرین یې صفا کړو معاشیت دپاره بیا بل څه شی کړو ده چرګې وساتو انډو باندې د پاکستان معاشیت ټیکېږي بیا چې په چرګو ونه شوي چې بیا به اوس زه تاسو ته یو کټي در کوم وساتو د وزیر اعظم دا ویژن وي دا سوچ وي ملک ته دا ورکوي نو چې داسې وزیر اعظم په ملک مسلط شي نو زه به درته یو وړوکی اول مثال درکړم چې وړوکي کور کې دغسې سړی وي او کور دوره قرضداره کړي کور به بیا چېرته ټیکېږي یو ګاډي ته داسې ډرایور کېنوه چې هغه 4 سال خراب کړي هغه به چېرته ټیکېږي هغې ټیکېدنو مصرف هم ته میلاو نه شي د ټیکېدلو اوس هېڅ ګنجایش نشته ده گنجش ده الحمدلله د مو ولا زه د یوه خبر دا وکړم الحمدلله چې کوم حکومت کې د مو قیادت وي هغه یو بصیرت لري یو سوچ لري تاسو ته پته ده لګیا دي کوم خفا ملکونه دي په دې ټیم کې خفه شوي وو دوست ملکونو ټولو مونږ لاسته اخیستی وو لګیا دي هغه راضي کولو کوشش شروع ده هغو ته اعتماد ورکول شروع ده او ته دا اعتماد ورکول شروع ده چې دغه نلایق به بیا په دې حکومت نه رسي انشاءالله معاشیت پن ټیک شي او ټیم به ښه دي داسې نه چې راتورات یو سړی دومره لوی نقصان وکړي زه به دا وایم چې د کوارټ دا یو کال کې ته ډانګ کړي دا بیا ته بیا څو یو کال کې دا ټول کوارټ ډنګېدی شي خو دا ټول کوارټ چې جوړېږي دا بیا څومره ټایم ښه دا بیا 20 کاله ښه نو ټایم به ښه دا راته ووایه په هغه وخت کې بالکل مهنګایي وه ستاسو خبره وکړه چې په 2400 په 600 په 1200 په 1800 دا بالکل ټیک وه هغه لیول چې کله مهنګایي زیاته شوه تاسو احتجاج هم کړی و هر څه شوي مولانا صاحب چې کله د پی ډي ایم دا حکومت راغلی دی 11 پارټۍ یو ځای ته شوي دي په دې کې چېرته داسې احتجاج شوی دی چې رجي مهنګایي شوه اوړه ګران شول 3000 ته لاړل چینی ګرانه شوه 7000 8000 9000 ته لاړه غوړي ګران شو څه داسې احتجاج په دې دور کې شوی دی یا نه
دې کې دوه خبرې دي. یو مصنوعي چې کوم بحران د حکومت د صوبایي حکومت جوړول د وفاق بدنامولو دپاره کولو تاسو ته پته وه د وړو سټیج شروع ګودامونو کې وړه میلونو ته یې نه ورکول څوک روډونو ته راووتل تاسو کتلې د احتجاج تاسو میډیا تاسو ته خو پته شته که نه جمعې ته احتجاج کړی دا وړې راوښکل ګودامونو ته باقاعده لاړ دي ګودامونو کې خلي دغه د وړو شته د بند شوي دا یو ځان ته خبره. دویمه خبره دا ده چې کوم احتجاج لګیا ده نو زه خپله لګیا یم په هغې کې چې دا د مهنګایي خلاف اقدامات کوم زه به احتجاج چاته کوم اوس د کور ملک جوړ شوی ده هغه ټینګ خو بل سړی لګیا و پاکستان یې ړنګول ما به احتجاج کولی اوس هغه ړنګ پاکستان مو ته پاتې ده موږ جوړو مو به احتجاج نه کوو مو به جوړولو کوشش کوو مو اوس خپله لګیا یو چې دا جوړ شي. تقریبا دویمه درېیمه ورځ د پېټرول کې سی ان جي خو تقریبا د تېرې 15-20 دن نه میاشتې نه ستر ستر لاینونه په دې روډونو باندې ولاړ وي تاسو به خپل هم چېرته کتلي دویمه درېیمه ورځ د پېټرول هم شارټ شوي دي میلاویږي نه 260 255 58 په دې کې میلاویږي د دې څه صورتحال دی د دې ذمهوار څوک دا خو داسې وي کله کله داسې حالت جوړېږي تاسو وکتلو بله ورځې د ملک تباه کې بجلي والا هم ورځ بې ورځې داسې یو بحران جوړ شوی و تاسې دا کتلي دي چې د عمران خان په دور کې و پېټرول هغه نه میلاوېدلو په هغه کې بندې ته نه میلاوي بوتل کې مدې ته نه میلاوېدلو تاسو ته پته وه دا په هغې دور کې وو دا یو ورځ دوی دا پکې راتلی شي دا دی نه څوک مبارا نه دي. او دویمه خبره دی چې کومه مې سره وکړله د کوم څه شي والا دې وکړله د سی ان جي والا دې وکړله سی ان جي خو تاسو ته پته ده دغه چې کومې مهینې دي دا 2 مهینې چې کومې دي جنوري او فروری دې میاشتو کې صرف په دې ټکي نه ده چې په دې سږ کال کې دې لیړونه جوړ شوي دي هر کال یې دا سټیج رسي هلته کې د کیس والا دا بحران رسي خو تاسو وګورو ریکارډ باندې پرتی دا خو هر کال یې دغه لیل لګېدلی دا خو هر کال دا خو هر کال یې لګېدلی. تاسو څه وایئ چې په کوهاټ کې بلکې په پوره پاکستان کې په روان وخت کې د پی ټي آی حکومت څه چانسز شته یا تاسو به وایئ چې نه دا جیت کم دی دا به د پی ډي ایم بیا وي که عوام کې شعور وي او رابدار شي نو په کار خو نه ده چې پی ټي آی کوم نقصان کړی دی پاکستان مزید نور متحمل نه ده چې دا نقصان اوچت کړي. تاسو ته پته ده چې هغو دا ویلو چې موږ سره 200 کسان ماهر معیشت دي نو 200 کسان بیا تاسې وکتلو چې هغو د پاکستان سره کومه لوبه وکړله نو زه دا یم چې پاکستان عوام کې شعور وي پاکستان سره محبت وي محب وطن وي نو دې ته به بیا منډیټ ویر نه کړي او که بیا دې ته میلاو شولو نو بیا د پاکستان حالات محافظ شي. په کوهاټ کې روان وخت کې د ایم ان اے سیټ دپاره څوک ټولو نه بهترین سړی ګوري چې هغه د پی ټي آی وي یا د جمعیت وي یا د نون لیګ وي یا د کومې پارټۍ هم وي د پیپل پارټۍ وي خو ته وایې چې د کوهاټ ایم ان اے سیټ دپاره دا سړی ټولو نه قابل احترام دی بهترین دی. نو زه که صفا داسې خبره دې ته وکړم چې کوم ظلم دی مو د دې کوهاټ سره منتخب نمایندګانو کړی ده چې کوم تیر شوي د 10 سال نه په دې کوهاټ مسلط دي دوره ظلم به د 70 سال کې چا نه وي کړی ده. پسې لږ لاړ شه ته اسپتال حالات وګوره ته د یو اسپتال د دی منهدم کړلو او د هغې کې یو ایټه اوس بیا ونه لګېدله مغسې په هغې حالات کې پروت ده. ته لاړ شه تا د سکولونو والا یو سکول کې چې ته یوه کمره به دو چې ته نوي جوړه کړې سکولونه حالات داسې ده ته کوهاټ په ځمکې باندې وګوره ته په 10 سال کې 15 سکولونه نوي ونه ګوره چې دا دو جوړ کړي وي داسې حالات یې جوړ کړی ده. تا په دفتر کې چې ته ایم ان اے ایم پی نه وي کتلی تا چې ټسپرمل چې ته ډیمیج شي یا نوره مسله دې ته جوړه شي تا والا روډ باندې مسله حل کېږي ته چې ته دفتر دو والا نشته چې ته د ایم ان اے ایم پی سره تا ملاقات نه شوی نو ځین چې دا دو بیا څرنګه د عوام ته رسي او عوام به دو بیا څرنګه اعتماد کوي نو دا به ډېره یو عجیبه خبره وي. او دویمه خبره ته یې چې کوم کانډیډیټ وي نو زه یم چې کوم کانډیډیټ جی آی تی منتخب کړي هغه کانډیډیټ د عوامو ویر کړي هغه زه د تاسې ته زه یو وړه غونې وجه ښایم چې هغه ویلي ویر کړي 5 سال دور تاسې لغونې د ایم ایم اے والا سټډي کو چې کوم 5 سال دور یې تېر کړی ده په دې 5 سال کې دې صوبې ته ایم ایم اے څه ویر کړي دي 16 लाख په هغه ټیم کې 16 लाख په هغې 16 ارب روپۍ دا په هغه ټیم کې په دې کې پیکې باندې قرضه وه او 16 کې چې ایم ایم اے ختمېدله نو هغې کې اړ پاتې شوې وه اړ د هغې نه هغو لنډه کړې وه د عوام نه یې دا قرضه دا ختم کړې وه او په هغې کې چې هغو چورن مې هغو صرف کالجونه جوړ کړي دي یونیورسټیانو تعداد خو مازیان کې اوس نه ده خو څو یونیورسټي دي چې هغه دو جوړې کړي دي سکولونه خو بشمار دي دغسې پیله ځل یونیفارم چې دي یا فری کتابونه دي په ایجوکیشن کې دا ایم ایم اے ورکړي دي داسې ایمرجنسي کې د هغې نه پیله ته ریکارډ راوباسه ایمرجنسي کې مفت دواګانې به نه وي دا ایم ایم اے ورکړي دي. مطلب ستاسو وینا تر مخه زه دا ټول دې ته ښایم
بجلی بچی ته کې پی نوی پیدا کړي د تا والا 100 میگاواټه بجلی دا کې پی حکومت کې دورانی سه پیدا کړي دا د ملکان ترینه چې کومه د اغه نه سوره بجلی پیدا کیږي 5 ارب روپی سالانه اغه آمدن کې پی ته رسی او 25000 ایکړ د اغه نه زمين سیراب کیږي او د اغه سره زده د بل خایم اصل شاید عوام ته روزګار ورکول دي د کوم نن چې ریلټي ملويږي د ګیست ټول پاکستان ته سپلای کیږي دی ولا مهدي چې چا کړی دي دا د امامي په دور کې شوی دی برینه دنیا راغوته دا وسایل ته مخ ته کړلو اکرم خان دورانی د نن چې کوم دا وسایل دي د ګیس ولا او تیل ولا چې کوم کویان دي دا دغه په دور کې شوی دی جی نو زین چې دغه سي خلک چې هغه د جنوبي اسلام تعلق لري او محب وطن می چې هغه بچي دغه ولا اساسي اپ بر ملکونو کې نه دی پاکستان ولا ویني دغه وجه نمونه چې د جی آی کینډیډیټ ته دی ویر کی دویمه وجه سردادا تاسو وکتل یو پرچین د سنشت چې دغه ولا ام پی امنی وزیر د کرپشن پاک د جی آی ولا تا هغه اډیر بریک بنی سره وګتلو او ډیر مخالفت تیر شول خو چې تاسو به ورېدلی نه وي چې په غیبه نه چې دا چار زره غلوي چې راغو یا کرپشن کړه دا یا په کرپشن کې ملوث وي نو موږ د عوام نه بنده اپیل وي چې د کوهارت لپاره ووټ ورکول غواړو د عوام لپاره ورکو د جی آی کینډیډیټ ته او امید انده چې د جی آی کینډیډیټ په سیټ ګوهر وي سیټ ګوهر تاسو ګورو بلاوس خدمت کوي 10 سال اناست هغه په خپل دفتر کې نه ته سبینا مخه خپل بچو ته سی عوام ته وخت ورکوي نو عوام لپاره چې څوک انتخاب غواړي د جی آی ولا ورکی او سیټ ته دی سیټ ته ورکی ښه ګرانو کتونکو د کاری صاحب خبره اترې تاسو واورېدې د مهنګای متعلقه د سیاست متعلقه د کوهارت چې کوم مستقبل دغه متعلقه خپل رائے تاسو سره په کوم الفاظو څنګه شریک کړه چې مهنګای مخکې هم وا اوسم شته حد لیول ته ورسېدا چونکې هغه وخت کې مونږه په اقتدار کې نو ځکه مونږه احتجاج کولو اوس چې مونږه په خپل اقتدار کې راغلی نو مونږه احتجاج نشو کولای د دې سولوشن د دې مسلې حل به مونږ ګورو چې هغه د کم ځای نه روزي هغه مونږ د خبره سره تاسو اتفاق لرئ یا نه خپل رائے ضرور راکې